السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بهترین انسان هغه دی چې په دنیا کې د بل انسان په کار راشي او بل انسان د د ژبې د ضرر نه، د لاس د ضرر نه، د تکلیف نه محفوظ وي. ځکه په آخرت کې خو به هر سړی په خپلو خولو کې ډوبي، هر سړی به صرف خپله کامیابي غواړي. او قرآن کې الله پاک فرمایي چې دومره سخته ورځ به وي، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. دغه زوی به د پلار نه تښتي، پلار به د زوی نه، رور به د رور نه، زوی به د مور نه، او دغه شانتې ښځه د خاوند نه، ټول به د یو بل نه تښتي. او ولې به تښتي چې چېرته دغه بل انسان زما نه نیکي ونه غواړي او زه به یې چېرته هسې نه چې ده ته انکار وکړم. نو په دغه وجه به د یو بل نه غافل وي. نو په دغه دنیا کې انسان چې د یو بل په کار راشي، ځکه په آخرت کې به هر انسان خپل د اعمالو مطابق دته نتیجه میلاویږي. که ښه عملي نو ښه ټیکانه، که بد عملي بده ټیکانه. الله پاک دې موږ له د آخرت د تیاري کولو توفیق راکړي.